یو سړی په لاره روان نو وږی اواز یې وکړ وایي وږی یم ډوډۍ راکړې یو خیمه کې دا خانه بده شو صاحب نو هغه ښځې زر ډوډۍ ته ناست و کټوی نه یې ترکاري راواخېسته روټۍ خاوند دی څه کوې وی د مسافر اواز وکړو کې د ډوډۍ ورکړم کېنه مړې ډوډۍ یې ورکړم پلار د کوره دی راوړی زمونږ بېبې خور سهار نه غرمې پورې ټول هوښیاري او دغه د ځان نه دې سخي جوړه کړې ده خلکو له په پلیټونو کې ورکړي ښځې ورته وي د خدای سپېره د الله نوم یې راکړه غریب دی وایي غریب سانډا دې ځان دې ګټي کلیوال راته باندې ښځه غریبه مجبوره شوه ډوډۍ ترکاري واپس کټوی کې واچوه هغه سوالګري ته ویل وړه زه خو درته درکوم خو دا د چون پړق بچې دی خو نه یې درته اوس مې پرې کور والېږي هغه لاړ داسې بله خیمه هلته یې ما زه وږي یم ډوډۍ د خدای پاک هلته هغه سړی ښځې ته وایي هله شا به پلیټ کې ترکاري واچوه او ډوډۍ ورته مسافر ښځه وایي ولې ځان له دې ګټي سړی ورته وایي سپېرې ما ګټلې ده ستا خو نه ده ورکړه وایي تا ګټلې ده خو ما وخت کړې ده بېخي نه ورکړي د زور کې سره ښکته کړې وه لاس ما کړي دي او دلته کټوې او ورکوه ځان له دې ګټي اوس ښه سړي هغه هغه ته وایي چې د خدای پر وایي بس نه ورکړه هغه سړی هغه ته وایي چې زه خو یې درکوم خو دا مردار یې نه درکوي اوس څوک هغه سوالګري وخاندی نو دا سړی وایي ولې دې وخاندی وی مې خندل ځکه چې ناشنا مې ولیده الاوړې مې ولیده هلته ښځه سخي وه خاوند شو خوړه ښځې راټوله خاوند راباندې خدای ونیو او دلته چې سخي ښځه شومه دې راټېلې نه کړې سړی ورته وایي وایي دې کې د خندا خبره نشته وایي هغه زما کور ده او دا سپېره د هغه کور دا نسبي شومال نو روغه چې نسبي شومې که نه نو که موږ د خدای وینو برکتونو کې مدرسه ده ګوره ثواب به دې کېږي او آخرت به دې ښه شي او بدل به خدای په دنیا او آخر کې درکوي او دا د قرآن آیت او د پیغمبر حدیث که نه نو دې غلي سیټل کړو سوچ کوي چې دا سل ورکوم خو به دې کیلو ټماټر کېږي که دا زر ورکوم خو به دې جوړه جامې د پکې کېږي اوس دوی مخکې شوی خدای رسته دا خدای مینه خو دې ته نه دا خدای په تا ازمایش کې چې زما دین له ورکې که نه خدای به یې داسې ټولې شي نو ټول به تعاون کوي د ده د اخلاق سره تعاون کوي او دې مدرسې ته بچي هم راولئ او زنانو ته مې زنانه خو ډېرې تکړې خو زورې پاک ته صدقه راوستې ده زنانه خو یو میخکي نور ویشتلو کار کوي ونه ګورئ لکه د خاوند د اجازت نه بغیر ونه دی جنجال به راته جوړ او دا ښځې د خاوندانو نه غلا کوي که نه پټۍ قسم دې پټۍ دا ښځه دا غلا کوي پټۍ نور ښځې ټولې غلاګرې کېږي غم مه کوه تاسو نه ورکوئ غریبه به څه کوي خاوند نه ورکوي د هغې غم خالي وي د هغې په بچو په جامو لګي او تاسو ولې نه ورکوئ یا سر ته ګورې دا ذهن کې واچوه زموږ په علاقه کې یو سړي ډېر شو ښځې ته مې وایي شوتل خوړه مې دا خوا داسې وایي دا پټ کوه که دا خوا ښځې مې موږ ته وایي وایي دا سپېره دی وایي موږ چرګانه لاله وخورو او موږ غوښې راوړو د ده نه پټې خورو او موږ بیوې خورو د ده نه پټې او ته له تشه موروا ورکوو چې دا شوتل پکې پټ کولی دی دې غریب نه خبرېږي وایي خوراکونه موږ وخوړه خو دا سپېره دی نو دا ولې د ښځو نه زه دې طالبانو ته هر چا سره ټرک وګورې ښځو سره ډډ دې سره نه کېږي ښځو باندې ښه خوراک وای او پیسې ورکوې ګنې هغې خپل کور پوره کوي دا نشته چې هغه به ناره تېره کړي دا به ښځې له چې تا ښار خوراک راوړې وله به وپټ کوې دوکان ښځې بس ګزاره به کوم دا پټ کوه دا مخکې به خوره وکړي او چې ته کور نه بار وځې ښه زبردست خوراکونه به کوې نو ښځو سره ښه سلوک کوئ ښځو ته شی ورکوئ ښځې نکاح دي روژې ډېرې دي چې صدقې ډېرې کوي نو هغې نه یې منې کوئ نو ښځو ته مې او تاسو ته مې چې کوشش به کوئ چې دا مدرسه کامیابه شي دا څو خبرې مې عرض کړې الله دې مدرسې له ترقي ورکړي او تاسو له دې الله د دې مدرسې د چلولو او فعالېدو توفیق درکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین